وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعزمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. درود پاک شریف شوق محبت سرول والے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وصحابيات سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حق النبي. ستاسو حضور کے بعد د سورہ بقرہ شریفی غسل وختم او تصل وختم نمبر آیت کریمہ مبارکہ تلاوت کو دی کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل تا آغا نعمتنا چې الله رب العزت د دې په پلارانو باندې کړیو هغه نعمتونه د دوی لپاره هم نعمتونه وو ځکه چې انعامات د آبا او اجدادو دا انعامات د ابناو دي. د زمانه د آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک آغی بنی اسرائیل تا آغا یہود تا ام دا خبر وریاد کرلا کہ ما پا من پتا سبان دے انعامات کریو خصوصی انعامات دا حقی تذکرہ ورتکی و مخ کی ہم چی دے یا بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللتی انعامت علیکم و اوفو بعہدکم دغا آیتون مخکم تیر شو دلتے تکرار کو دا پارا دا تاکید او دا پارا دا تذکیر دا تفضیل دیو توریات کا چی تاسو تا ماندی ما انعامات کری دی او بلدا چی فضیلت میں تاسو تلر کری. اور زمائی عزتمند تو دیزے کہ اللہ رب العزت ماتا ستارزو کو چھت وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ ویلی دے لیکن دیزے کہ مراد تفضیل نا دپلاران تفضیل لی یعنی مانا دادا چھ فضیلت دپلاران مراد او بیا بدیزے کہ عالمین ویلی دے نو عالمین خود جمع دا علم دا او علم دا اللہ رب العزت نا علاوہ سچ سمر مخلوق دے ٹولو تویلی کی نو بنی اسرائیل تو خود ٹولو باندے فضیلت نو آقا کریم علیہ السلام آقا با امت باندے خود فضیلت نو حاصل نو دا دیو جنا مفسرین دا مہربانی کئی چی دلتا کی دغا اشکال حل کئی او فرمائی چی اے علی عالم زمانہم
دو ستاسو د زمانی په علم باندې و تاسو ته فضیلت درکړي الله فرمایي یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اسرائیل مخ کی تفصیل تیر شوه دی اسراء ابد ته لیکيږي ایل الله ته لیکيږي په عبرانی ژبه کې نو اے اولاد د یعقوب علیہ السلام دلته معنا د سکو ځکه د یعقوب علیہ السلام نوم چون هغه عبد الله او دا یعقوب ورته ځکه وی دا غي تفصیل ما مخ کې کړو چې دا د ورونو سره په یوې خېټې د دواړو فایده په یړ باندې توامین چې ورته ویل کېږي جبرغونی نو یعقوب علیہ السلام مبارک چې کوم دی دا خپل رور نه پیدا کېدو کې رستو پیدا شوی دی وجه نو ته یعقوب ویل کېږي نو فرمای یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام چې دی نو دا د حضرت اسحاق علیہ السلام دی او اسحاق علیہ السلام د حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک زوید او یو بچی د ابراہیم علیہ السلام هغه اسماعیل علیہ السلام مبارک د دې بنی اسرائیل کې جو څومره انبیاء کرام راغلي لدا د یعقوب علیہ السلام اولاد کرام او د هغه وجه تفسیری شاوی چې ډېره مزیدار بیان کړی دا چویدی کله پیدا کېدل نو دا غرور چې ونو هغه عیسو ناغنوم عیسو او یعنی دور دا هغه د ادب لحاظ وساتو هغه د ادب لحاظ وینو ساتل نو دا څومره کفار او مشرکین چې تقریبا راغلي نو هغه دغه په اولاد کې راغلي او څومره چې انبیاء کرام او د نیکان خلق راغلي اکثریت د مبارک اولاد نو ادب دومره لوی شی دی چې با ادب با مراد بے ادب بے مراد نو دی وجه نه چې دی ادب ډېر ښه شی دی او ډېر لوی شی دی ځکه چې بې ادبه دا د الله نه وي خوښ او دې کې دا فایده تاسو ته هغه شو شیطان چې کوم دی نو په عبادت باندې نه دی لعنتي شوی عبادت خو هغه دومره کړی و چې بعضې علما شپږ نیم لکه کاله یادي یو کتاب مې کته په هغې کې شپږ کروړه کاله چې دی نو لیکلي چې دومره عبادت د جنت په ځمکه کړی یو سپک ځای نه نشته دی چې شیطان پکې سجده نه ولګولې جنت لیکن چې کله بې ادبه شو نو الله رب العزت لعنتي کړ حالانکې دې دی کې ورته دا یوه سجده بانه وګرځوله سجدې خو هغه دومره کړې وي چې هغه په دې نومونو کې د هغه په نومونو کې یو نوم چې دی نو عابد مو عابد عبادت کوونکی لیکن سره د هغې نه چې دی نو چې کله بې ادبه شو نو بس څه شی شو مردود شو رجیم وګرځېد اوس تاسو ګورئ اکثر چې دی نو دا څوک چې عبادات کوي منځونه کوي نو د عامو خلکو په نظر کې که دی داسې بې ادبه غونته وي نو خلک ډېر مخصوصوي نه لیکن ورېدې دي ځان ته دا خبره مخې ته کېږي شیطان کار څومره عبادت کوونکي و د ده په نومونو کې تفسیر ساوي د عابد هم لیکلی دی عارف هم پکې لیکلی دی عابد یې لیکلی دی هر اسمان کې ځان ځان له نوم
لوح محفوظ کې ازازیل خل یاره جی تاسو به وایئ چې بې ادبي د چا کړې وه د یو خو د الله رب العزت حکم ونه منه او هغه هم د دې دپاره چې ګورې زه د مخلوق چې کوم دی نو د ادب خبره راغله نو هغه نه منه الله ورته وایي چې کله مې درته حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو ولې دې ونه کړه په دې الفاظو سره مضمون دا ما منعك ان تسجد اذ امرتك څه شي منع کړی وي ته چې ما درته حکم وکړ چې سجده وکړه هغه ورته سوی انا خیر منه زه د آدم علیه السلام نه غوره خلقتني من نار وخلقته من طين زه دې د اوره پیدا کړی مو هغه دې د خټې پیدا کړی دی نو مطلب دا دی چې دا اور سره دا غوره دی د خټې نه لحاظه زه غوره شیطان خو منطقي وکړه صغرا کبرا دغه کله خو خوند دی ونه کړه دغه صغرا کبرا په کار ران ولې دې سجده ونه کړه په عزت غوره مې ته د اوره پیدا یم هغه د خټې نه دا اور د خټې نه غوره لحاظه زه غوره مطلب دا او دغه سجده چې کومونه دا تعبدي سجده نه وه تعظیمي سجده وه سوا تعظیمي سجده او دا د عیسی علیه السلام د وخته پورې تعظیمي سجده بالکل جایز وه بیا د هغې نه وروستو چې کوم دی نو دا منسوخ شو زموږ په دې شریعت کې شریعت محمدي کې تعظیمي سجده نشته دا حرام ده تعبدي سجده دا یاد ساتئ شرک دی چې چاله الله نه غیر ته څوک سجده وکړي تعبدي د عبادت سجده دا شرک دی او تعظیمي سجده چې دا نو دا حرام ده څه ده حرام ویره که چا سجده وکړله تعظیمي نو دا ورته ویلی چې حرام کار دی وکړو ناروا کار دی وکړو خو په دې باندې مشرک نشي ګرځولی ځکه حرام کارونو خلک دنیا کې ډېر کوي که نه کوي سود حرام دی خلک یې کوي قتل و قتال حرام دی ناحقه باندې دا کوي شراب حرام دي سکي زنا حرام ده دنیا ډکه العیاذ بالله لواطت حرام دی دنیا کې ډکه ده اوس خو پکې لا د اجلاګانو سره نکاحګانې شروع شو دا چې دا سیلابونه او دا دغه راځي نو داسې خو نه راځي الله پاک په قحط شي نو تعظیمي سجده حرامه ده د الله نه غیر تبا دا تندې په ځمکه نه کوي او د انسان په دې ټولو افعالو د مانځه کې چې دی د الله پاک خوښ رکن او خوښ عمل هغه سجده ده د انسان چې الله ته ولګي د دې وجې نه چې دی تاسو وګورئ کنه چې آدم علیه السلام د دې دپاره چې دی نو قبله وګرځول د ملایکو دپاره تاسو داسې ویلی چې آدم علیه السلام د آدم علیه السلام د پاره سجده نه وه سجده د خدای دپاره لیکن آدم علیه السلام طرف ته څنګه چې موږ خانه کعبې طرف ته سجده کوو یو مسجود له دی یو مسجود الیه دی کوم طرف ته چې موږ وکړو خانه کعبې طرف ته موږ کوو که نو موږ خانه کعبې ته سجده نه کوو عبادت د خانه کعبې نه کوو دا موږ دې طرف ته سجده کوو فول وجهك شطر المسجد الحرام مسجد حرام شریف ته مخ وګرځوه نو غرض مې د خبرې دا دی چې شیطان ته کله حکم وشو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه تعظیمي سجده
نو الله فخبل فرمای فسجد الملائکه كلهم اجمعون طول ملائکه سجدو او اصولیین علما وی په یړې وکړه اجمعون كلهم تاکید راغی اجمعون تاکید راغی كلهم کې دا مسله راغله چې ټول وکړه او اجمعون کې دا راغله چې په یړې وکړه او دغه لوخي څنګه چلو کړي شیطان څو چلو کړي هغه سوې الله وې جل جلاله فسجدوا الا ابلیس ملائکه سجده وکړه مگر ابلیس سجده ونکړه ابا واستكبر وكان من الكافرين ابا من وکړه د سجدینا او تکبر او تکبر دغه چې وزه دنه غره کړ د تعظیم تکو دیو جن زما عزت مندو خبره به دې د بار راوستله دا چیرې دبه بنیاد چې دی نو شیطان خو دی ودایات ساتي جنت کې دا یو څو کار چې دی دا غوري داړم بنی شیطان چې کوم دی نو کړی تکبر شیطان کړی اول حسد کړی دی اول ابا من کړی دا الله د حکم نه او بل ادا شي دبه بنیاد یې خدي د ادب د آدم علی السلام نه انکار کړی استاد دغه دا سلور والا کارونه را واخلې دا ابا او سر شامل کی ګوري ابا واستكبر یوه ابا کړي دا ابا څه وای ابا دې ته ویل کیږي حدیث کې د دې وضاحت راغلي دي چې رسول الله علیه السلام فرمایي کل امتی يدخلون الجنه الا من ابا زما ټول امتیان به جنت ته داخليږي مگر ابا به جنت ته نه داخلي ابا صحابه کرام ته پوښ کی یا رسول الله من ابا یا رسول الله ابا څوک دی نو محبوب کریم علیہ السلام مهربانی کوي قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى چاچ زما اطاعت کو تابعداری کو جنت ته داخلي آقا کریم علیہ السلام فرمای ومن عصاني فقد ابى چاچ زما نافرمانی وکړه نو فقط ابا دې سړي اباو ناغه بسکی هغه بیا جنت ته داخلي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى سبا سوق دي او چې چای تواتو کې جنت ته داخلي ومن عصاني فقط ابا بدا ابام دق دي دا نه فرمانه چې کوم دي دویم نمبر چې دی نو تکبر کړي او تکبر دومره لوی ګناه وګرځیدل چې زما عزت مندو حدیث کې راغلي دي چې دا چا په زړه کې د زری برابر هم تکبر وو د جنت ته داخلي دل حرام دي دی به جنت ته نه داخلي الګ جنت ته باندې داخليږي دا په سبا باندې دا په دې باندې چې دی متکبر بل یو حدیث مضمون علما ذکر کوي وي بچا کې چې د زری برابر تکبر د باندې جنت بویم حرام دی اوس تکبر خدا سو پیږي که شیطان شو ځان ته غوړه وي د آدم علیه السلام تکبر لکه زمو په دې معاشره کې ګورې دا بیماری ډېرې زیاتې دي زما عزت ډېرې زیاتې مونږ چې دی په نسل باندې تکبر کوو مونږه په هنر باندې تکبر کوو مونږه په یو لوی ډیګری باندې تکبر کوو
مونږ په ډېر لوی تعلیم باندې چې دی نو تکبر کوو خلک په حسن و جمال باندې تکبر کوي او په ډېرو افرادو باندې چې لکه زما ډله درنه ده په دې تکبر کوي په مال دولت باندې تکبر کوي هلکه زموږ ټبرداري دغه ده په ټبردارۍ باندې تکبر کوي په حدیث کې دا نه دي ویلي چې یاره دا سړی لوی افسر دی نو دی خیر دی چې تکبر کوي او تاسو ګورئ دا تکبر په خپله لویه ګناه ده خو کله کله دا تکبر په خپله لویه ګناه هم ده خو یاره کله کله چې سړی ډېر متکبره شي نو د هغه سره تکبر ته عبادت هم ویلی دی ګورې دی چې دی د دې تکبر نه منې شي دا کوم سړی چې کوي د ادبو کتابونه لیکي وي التکبر مع المتکبرین عبادت د تکبر کوونکو سره تکبر کول دا عبادت دی سړی متکبره دی تو سره تکبر کې دا ستانه عبادت کولی دا هغه د تکبر د ښکران چې دی نو ته ماتې چې سبا نو هغه ته د یو لوی جنجال نه بچ کې تاسو خیال نه او کله کله سړی په دې بعضې خبرو دوکه کېږي هم ډېر زیات یو بادشاه دی د هغه شهزاده دی زوی هغه یو پیغله ولیده خو ډېره زیاته حسینه جمیله وه بس دی پې فریفته شو نو ده ورسره محبت پیدا شو اوس باچا ته ونښت چې دا به ماله په نکاح کې دا دې سما نکاح به د دې سره اوس بادشاه ورته ویله که کلار شه د دې نه مړه دا زمونږ او د دې کله داسې کېږي وس یې وکړې غریب خاندان ښځه وه او کلار ترې نه شي بیا چې دی یو حکیم دی هغه ته یې ووایي چې دغه شان مسله را پېښه ده څه نو هغه ورته وایي دا خو اسان کار دی خو بس ما ته دغه معصومه چې کومه ده دا پیغله وې دا به راولې نو باچا خو باچا کوارټر چلېده یو کمره کې بنده کړه ورله یو لوښی ورکړه چې کله د ضرورت پېښېږي دا اودس ماتې دې کې به کې او بار به نه وځي جاړې ورته ورکړه جاړ او بس تیز جاړې ورکړه او څو ورځې په هغه کمره کې بنده کړه بس د بار نه به ورته دغه میلاوېده چې څه ضرورت به د خوراک وغیره چې او نور هغه جاړ هغه ورځې چې کله تېرې شوې حکیم وي اوس رابار کړي چې رابار یې کړه نو ډېره خرابه شوې وه سترګې ورپرېوتې دي ډېر په بد حال د بادشاه زوی راوسته وې دا نور اوس چې د اوس وایه چې نکاح دې کوم ځای تړو چې ورته داسې وکتل نو ویې ښه دې سره زه نکاح کوم دا دغه شو سړی یې ترېنه واپس شو نو هغه حکیم دا خبره واضحه کړه چې ګورې زموږ خلک چې دا څوک په دې حسن و جمال باندې دومره مست دي او دومره پرې تکبر کوي دا څه شی دی هغه لوښي ورته وښود وې دا شی چې کوم او د سمادي په هغه لوښي کې پروت وې د دې هغه حسن او ټول هغه څه دی چې دغه وجود داسې و چې دا نشته نو اوس دغه د شهزاده هم ترې دغه کوي وروسته شي انسان ګورې ډېر کمزورې دي زما ورونو ډېر کمزورې دي خو د الله په تقدیر باندې زموږ ایمان دی په هغې صبر پکار دی نو تکبر او د هغې نه علاوه حسد دغه چې کوم دی نو شیطان د آدم علیه السلام سره کړی دی حسد حدیث کې راغلی د حسد نه ځان وساتئ ایاک والحسد په دغه صیغو باندې دنه منع کړي ځان د حسد نه بچ کې
ځکه دا حسد چې دی نو دا نیکۍ داسې خوري لکه اور چې خشاک خشاک ته اور ته خشاک واچي څنګه یې خوري دقه شانته کې دا حسد نیکۍ دا حسد خوري په دې کې لا بیا مغه څه وخته پورې به پکې ولګي یاره پیړتې لمبه ویستو یا چې دی لکه چې دا خو نبی علیہ السلام ته رضان ساتلو حکم کړی دی یا کول حسد او تکبر ته وګوره او دا آبا چې ما تاسو ته ویل دا خو چې دی د سره جنت ته نشي نافرمان عاصی دیو جن زما عزت مندو او یو چې کوم دی نو ګوري په دغه شیطان او د آدم علیه السلام په معاملاتو کې دغه عصیان چې دی او دغه آبا ډېره زیاته دغه شوی و او دی په الله رب العزت چې کله ورته دغه راولټول چې دغه ګناه دی دا دی نو بس د دې وجې نه حدیث کې راغلی نیکی به سپکه نه ګڼئ او ګناه چې کوم دی وړه ګناه باندې به اصرار نه کوي هغې ته به وړه نه وي ځکه چې لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار حدیث کې راغلی وړه ګناه په بار بار کولو باندې وړه نه پاتې کېږي او لویه ګناه په استغفار شریف باندې لویه نه پاتې کېږي هغه ختمېږي لکه حدیث کې راغلی التائب من الذنب کمن لا ذنب له د ګناه نه توبه کوونکی داسې دی لکه ده چې دا ګناه د سره کړي وي نو دغلته چې دی کله چې دا معامله راله اوس په دې کې بني اسرائیلو ته د یو بل دغه چې دی نو حکم کوي چې تاسو به ګورې د نعمتونو شکر کوئ یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي یاد کې نعمتي التي زما خصوصي نعمت هغه چې تاسو باندې مې کم کړي وو هې زمانو نو دا نعمتونه ورته ور یاد کړو دا نعمت به یادې نو یادولي دام دي چې ته د هغې تذکره وکړې چې الله په موږ ډېر فضل کړي خو ژبه باندې یاد کړي التحدیث بالنعمت شکر تحدیث په نعمت باندې شکر دی د هغې بیان کول دا شکر دی او یادول دام دي چې کله ته د هغه نعمت په بدل کې د الله بندګي وکړي الله رب العزت بندگی وکړي که هغه بندگی د سجدې په حال کې وي په صورت کې وي که هغه بندگی د حج په صورت کې وي که هغه بندگی د روجې په صورت کې وي او که هغه بندگی د زکات په صورت کې وي د مالی عباداتو په صورت کې وي او که هغه یادول چې کوم دي هغه مثال په طور باندې د حقوق الله او د حقوق العباد په استاره په صورت کې دا یادول د نعمت الله دی نو اوس حکم یې کړی قرآن کې راځي کنه چې واما بنعمت ربک فحدث هر چې نعمت د رب ستاسو نو ته د چرچې وکا صفاتونه بیان کا داغه محاسن بیان کا داغه د صورت په حواله باندې چرچې وکا داغه د سیرت په حواله باندې چرچې وکا چې دغه سودا خلق خپل کی او عقیدت او محبت د آقا کریم علیه السلام سره پیدا کی او دې په ځان خپل یو مقام ته په الله رب العزت ورسي دې خبره پوه شئ اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم چې تاسو باندې وکړي الله واني فضلتكم على العالمين او بشک ما فضیلت درکړې تاسو نن په عالمینو باندې وخلق د زمانی تاسو باندې تاسو زمانه کې چې کوم خلق دی په دې مې دلا فضیلت تاسو نه یعنی معنی تاسو پلارانو له فضیلت ورکړي او بیا فرمایي وتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ويریږي د عذاب دا غورزنا چې بدله بنور کی او نفس
نفس کافر د بل نفس کافر دلته وسره مفسرین کافرتون لیکي یعنی عن نفس کافرتن نفس کافرن لکه حدیث کې راغلی دی چې شفاعتي لأهل الكبائر من امتی زما شفاعت چې کوم دی د اهل کبائر د پاره دی په ورځ د قیامت چې لوی ګناهونه کړي لوی ګناهونه نو چې کافر د هغې دپاره شفاعت یا نشته د هغې دپاره سفارش نشته د هېڅ شي بدله چې دی نو نشي ورکولی د حقوقو وغیره او نشي قبلولی د دې نفس کافر نه شفاعت سفارش ولا يؤخذ منها عدل او نشي قبلولی د دې نه فدیه او بدل د دې ولا هم ينصرون او نه به د دوی څخه چې د امداد کولی شي چې د عذاب د الله رب العزت نه منع کړي الله رب العزت ته زموږ ستاسو په کمزوري حال باندې رحم وکړي زموږ الله پاک ستاسو دنیا آخر دې الله پاک موږ ټول ښایسته کړي تقصیرات دې الله رب العزت موږ تاسو ټولو ته معاف کړي عملګري راغلي دي دې سه اراده ده د فلسطین د چندې باره کې بیا چې چا سوچ هغه تاسو مهرباني وکړئ الله باندې ان شاء الله خیر وکړي دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وسلم قریب ربا زمون رضاش تقصیرات ملت معاف د ایمان دین هر سلامت عالم نصیب خیر خاتمه په ایمان دعا اخلاص سره وکړي چې الله رب العزت فلسطین د مسلمانانو غیبی امداد کومه قافله چې تللی ده دا زمونږ د وطن نه شپږ کسان تللي دي هغه سریټر صاحب هم دی نو اوس چې کوم د ګرفتارۍ خبرې راغلې ده نو دعا اخلاص سره وکړي چې یو خو یې دغې ظالمانو د پنجو نه خلاص کړي بله دا ده چې دغه کوم امدادي بیړۍ تللي دي نو خدای پاک دغه د هغې په امداد باندې راوستلي او الله رب العزت دغه اسرائیل دغه یهود نصارا دا بمبړان هندوان د خپل قهر په څپېړه ووالي کړي مسلمانان یو موټی کې خدای د هر ملک حرمین شریفینو د حفاظت ذمہواری زموږ وطن ته حواله شول الحمدلله فوج ته شرانو ته خدای په دې کې سوچ او فکر د بیت المقدس شریف د حفاظت پیدا کړي فلسطین د مسلمانانو په کې پیدا کړي زموږ د دعاګانې قبول منظوري کړي وصلی الله تعالی